کې جادوګر خو ځنه پناه غواړم جادوګر خزي د الله تعالی پوي کی الله دې ته هدایت وکي او چې هدایت په نصیب کړي الله تعالی دې مرداري کې چې ختم شي ځکه خلک تباہ او برباد کړل کورونه وران کړل کورونه چې نن سبا یو جادو ډېر په عروج دی جمعات د بازي خبر سره کولم نشي هغه دا چې نن سبا داسي ګن اکثر د رښتو د مسلې نه رښتو د مسلې ز اکثر د چا چې واده یې کنه یا کوجنې زور تمزان سر ما خام دمو ادار بل پرس کدي مولوی سیب د خپل زوی د پاره د یجنې ته پوس کړي د لور نکړه او د لور کړه دا ته قار دی دا ولي مال نه درس جادو پیوکا دا ولي کې د قسم مسلې نن سبا دي کله چې رښت کیږي او د زمانه ترور لور د مال را نکړه نو بسال ته بس خلک ناشته وسګارو پیسې علي او تعویذونه کوي نو تعویذونه پیوږي بس هغه تبو برباد شي بس بل شرازي دومره په واده باندې به 10 لک روپۍ لګولي 6 لک لګولي اب ته پس د خزي خاون تعلق خراب طلاق ولا ورکی ولي او چې کله طلاق وشي او جادو اثر وکي بیا جاری په چغو باندې دا بس بیرته څنګه روښ شو در جادو اثر د ما چې په دې کم سوچ کړی دی نو دا جادو نن سبب په دیر کې ډیر عام دی دوم په طلاق وکي صفته واوري دا کمی خزي دي په خپل کلی خو الحمدلله ما دا مسد مو جوخته بیان کړل چې څوک دا اغزل نشي تللی دا د دې دوه خزو دوه صفاتونه دي د خزو یو دا د جادو په کم ځکه اثر کوي نور جادو علم نه زده کړي خو هاو شو ډره مې اورېدلې دی تعویذ سلور زګونه دي یو خلک تعویذ وبوتا چي لہذا تاسو په کور کې چې کم منګيري خومان دي دا ټیم په ټیم ګوري په دې خلک تعویذونه چي یو شو یا په کم جې کې توبس کې یا په کم کولر کې خزه د عمل ډیر زیات کوي یو دویم نمبر دا چې په تنور کې او په نغري کې دنه خلک تعویذ اچي دا ډېر خطرناک تعویذ او دا چې کله ډوړی پخېږي الته په خلکو باندې اور بلیږي اکثر خزه خاوند خدمت په ټیم کې ورانیږي دغه ټیم کې هغه چې کله تعویذ دی نو تاسو د خويندو ته یمر سي پاپتا یا میاش پس خپل تنور نغره یخ کې راګروي په دې کې تعویذ کوي دوه شو دریم نمبر په ونه کې ونه داسې دا کدا ونه ستا په کور کې کم ځکه ونه د نو په دې کې خلک تعویذ وړاندې په دې کې ډېر لوی اثر کوي او سلورم نمبر دا د بالغ نه کم ځای کړي سملی دا د زګونه د تعویذونو زګونه دي او وسره یو بل اهم ځای سلورم ځای د قبر دی قبر کې تعویذ ډېر لوی اثر کوي خبر او داخل قبر ته رسي قبر ته نو دا زنانه اکثر کمی خزه جادوګری کنه دا به ته ګوري دا به د سبو په باندې د وخو په باندې د بيزو په باندې او پادیرو کې ډیره تاوی جادوګری خزه نو کله چې تاو قتل چې کوم زنانه ډیره ته تلې دا او دا ناشته ده نو الته بیا کله معلومات کوا ټیک ټاک به زه راخ کړه کړی په دې کې به تعویذ بند کړی نو دا ګوري تاسو کدا غړي ساتي کدا بيزي ساتي کدا واغاني ساتي کدا به کې ساک کوي او کدا به کې غیا کوي دا دومره خطرناک جادو دی او بس خلک شته کوي جادو پیسې علي او د بل مسله دا ده چې عقیدیم د خلکو خراب شول هغه دا ده چې دغه لاشه مولوی صاحب د لال شو یا جادوګر لا پتا تعویذ شوی دی راک لزر روپی تعویذ بدل الله علما الکه تاسو څه پته رزما سه پیریان دي خدای د پیریان ته معلوم دي په نبی له صلوات والسلام دا جادو په کوم ځکه شو بیر زروان کو یو نبی له سلام یو کال بیمار بخاری حدیث یو کال بیمار او په نبی له سلام پسې په جمعات کې بشمار پیریانو منځونه وکول پر رسول الله باندې به نبی له صلوات والسلام به مسکو پیریانو پسې شاته مسکو شپږ ځله ول ځان له دعوت ورکړی دی او دی پیریانو ته پته نه و چې په پیر زروان کې په نبی سم جادو شوی دی او د تیمرګری پیری ته پته نه یره پیریانو مال راو خدل اړم دا پیری نشي خدل نه مولوی صاحب ته پته شته نه جادوګر ته پته شته چې زه چاته ویم چې دا تعویذ پتا شوی زره عالم دا ما کړی دی اصل کې ځکه ما ته پته را پرې دا ما ځان پوهه کړی ګوره جذباتي نه هم دتا دا جادوګر خلکو د دنه پیسې والی په د باندې وکی او زمانه د دنه پیسې والی بیر دراوالی ما ته معلوم دی کنه ما ته معلوم دی ساسو غالي کله په دې کور کې د چانه څه شی ورکشي کنه ماشوم پټ کړی نو دا ماشوم حل نه وای چې نو وینو بیا دا مور وچله پیسې به ورکه ما هوګچاو ورګه وځي پلانې ځکه ګور مال ته پروت درز راوي دلته پروت ما ومند څنګه دی مونږ خدا پټ کړو کنه دغه چل دا جادوګر کوي لہذا اس د جادو دغه قران او سنت علاج دی او د جادو علاج په دې طریقه باندې کول چې بس جادو دی او د ماته باندې ټول بکواسیات دروغ دي د خلکو نه پیسې اغستل یو خلک تباہ برباد کړل دغه د مقصد شو من شر